صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده الى المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق الله مولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یو څو خبرې داسې دي چې هغه د کاڼي کرښه ده، هغه به بدلېدی نشي او هغه که زمونږ تندی ښه او که بدي خو کېږي به. پای کې یو دا ده چې هر کله چې نو اسلام به په دې ځمکه غالب کېږي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړې دي نو ویزار شم د خپل نبي نه چې هغه د وخت نه مخکې موږ ته کمې خبرې کړې وې نو ټولې ټیک ټیک شوې. نو که خلکو کوشش کړی چې یاره دغه خبرې غلطې کړو نو هغې په هغې ځای کې چا وښلي دي پاتې شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وی چې روم به فتح کېږي نو هغه دی پته نه دی. دا کوم چې اوس شام وغیره چې دي دا په هغې وخت کې حضرت عمر صاحب په زمانه کې پته شو بیا که نه. نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ایران به فتح کېږي نو چا په ذهن کې هم نه راتله نو هغه پته نه شو. نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو واره منګولز نو حضرت د هغې چهره بیان کړو چې داسې به یې پوزه داسې به یې چهره داسې به یې مخي دې سره به جنګېږئ او په هغې به فتح مومئ نو هغه مو شو. اوس یو دا ویلی دی چې د قیامت په تر هغې پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې د الله دین په دنیا نه غالب شوی او هر ګوټ ته او هر کور ته نه رسېدلی. نو موږ چې څنګه په دغې خبرو یقین دی داسې په دې هم یقین دی چې که چا پې تندی خراب وي که پې ښه خدا به کېږي. البته صرف دا خبره په شک کې ده چې ملګري به یو کو به نه یو، که خوش قسمته یو نو ملګري به یو، که بد قسمته یو جو خدای دې نه کړي پاتې به شو. کوم خلق چې ته پاتې شي جدا به بد قسمته وي. نو دا خبره په شک کې ده خو دا خبره خو یقیني ده چې داسې به کېږي. وایي دا داسې خبره ده چې بعضې خبرې داسې چې هغې دپاره کوشش شوی دی چې مونږ یې ورانه کړو. وی اول چې دنیا ته ادم راته نو یوازې نه و راغلی، څنګه چې هغه راکوز کو انی جاعلک فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه، زه دلته خلیفه جوړوم. نو آدم علیه السلام یې راولېږو نو ورسره ابلیس ته مې فخرج منها انک، نو ته کوشه د دې ځای نه. نو ابلیس هم راغلی، نو د کله نه چې سټارټ اخیستی شوی دی نو آدم علیه السلام راغلی دی او ابلیس هم راغلی دی. نو لکیر راښکلی شوی دی، یوه ډله د ابلیس ته او یوه د آدم ده. نو د آدم په ډله کې چې کوم خلق شامل شي وایي چې د آدم نه شروع شوی وه او اخري ښه سړی چې به وي چې هغه به په اسلام کې دا په دې امتونو کې راشي نو هغه به څوک امام مهدي. او د شیطان په ملګرو کې ابلیس ملګرو کې چې اخري سړی کوم راځي او هغه به یې د هغه ته به دجال وایي. دجال وی دجال نو دا خبره یقیني ده چې دجال به راځي، دا خبره یقیني ده چې امام مهدي به راځي، دا خبره یقیني ده چې د عیسایانو د یهودیانو سره به ستاسو جنګ راځي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي نو په دې هغې چې اخر کې دا ویلي چې فتح به ستاسو وي. وی جن لوگوں کو احادیث سے چڑ ہے، بعضې خلقو باندې احادیث بد لګي نو هغه وایي مړه د قرآن خبرې کوه. نو هغوی چېرې دا حدیث مړه ده دغه دی دا حدیث چې دی ضعیف دی بیا دا بله بانه پکې ورکړي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې زما د پاغې ذات قسمي چې زما سا د هغه په لاس کې دی یو وخت په داسې راځي چې دغه به د مسلمانانو به ستاسو سره د یهودیانو به ستاسو سره جګړی او په دغه دوران کې به یو یهودي چې دی ابستانه تختی او حجر او شجر اینی بوټې او ګټې دی به تا ته آواز کوي چې یا عبدالله اے بنده الله بنده اے مسلمانه راشه هذا یهودی تعال فاقتله وی وجنا الا الغرقد صرف غرقد به نه وی. ویل اول کوشش دا شوی د پوخا چې کوم واقعیت شوي دي او بعضې خلقو نه اوس چې دا کوم نوی دغه راغلی او بنګلادیش والا سیسټم نه مخکې نو کوم لیبرل ټایپ خلق شو د هغې په یو مضمون کې ما لیدلی و چې ښه سړی چې و هغه اکبر و، ځکه اکبر دین الهي جوړاو
نو اکبر سوی وی چې دا څوک به مسلمانان او هندوانو او دا کو عیسایان دی کو دا به ټول یوي اما بوله یو دین راخړی هغه به دین الهي وی خو شکر دی چې مجدد الفسانی راغې رحمت الله علیه هغه ته کلک ودرېدو نو د اکبره منصوبه فیل کړه کو دغه منصوبه نه فیل شوی نو اوس به موږ یو ورځ جومات ته تلو او یو ورځ به مندر ته تلو ځکه اکبر راله دا شی راخ کړی د اکبر هغه کار اوس په دې ورځو کې ټرمپ کړی مخکې چې ټرمپ په صدارت کې نو هغه د سعودي حکمرانو یعنې مسلمانانو او یهودیانو او عیسایانو او هغې یو معاهده وکړه هغې ته معاهده یې ابراهیم یا ابراهیم اکارډ وی نو اکبر والا کوشش بله کال 16 کې شو غالبا په 2016 کې بیا سټارټ کوشش شو خو د عربو د سعودي خپل علما چې هغه د سلمان نبسوره په پرشر کې ځکه چې کوم مولوي صاحب غږ نه کړی غږ کوي نو هغه مولوي صاحب بیا ورکي بیا یې نه خو هغه علماو چې کومه فتوا ما کتلې ده هغو فتوا ورکړه چې دا ممکنه نه ده دا د اسلام د روح خلاف دی دا خبره خدای پاک ورته هغه کلک کړه بلکې وایي چې د مصر کومه دغه چې ده یونیورسټي چې ده جامع ازهر د هغې عالمانو هم اشاره کېدو شی نه دی خو پرون بله ورځ چې کوم نه واقعه وشوه ته واریان شې چې اسرائیلو کې دا یو خوبي ده چې رښتیا وي او نیغې وي او د هېچا نه سترګه نه سوځي نو دې وی موږ یې ځکه یو ځای شو ورسره چې لکه موږ به ترې بچ شو نو دغه چې دی د یو ای چې دی زموږ دوبۍ هغې تسلیم کو او هغې نورو ملکونو تسلیم کو صرف سعودي پاتې و نو هغې د تسلیم باوجود هغه بله ورځ نقشه راویسته هغې نقشه کې وښول چې زموږ ګریټر اسرائیل دی دا اوس پرون نه بله ورځ یا بله ورځ شوی دی ګریټر اسرائیل زموږ دا دی رودي نیل چې دی دریایي نیل د دې نه والا یعنې دا په مصر کې دی او په عراق کې فرات دی د عراق د فراته پورې دا زموږ علاقه ده دا زمونږ څنګه علاقه ده د نن نه 2000 3000 یا 5000 سال پهله زمونږ موسی علیه السلام چې کوم قوم هغه دلته په مختلفو وجوهاتو ایستلی شو دا به خپل علاقه موږ واپس الو نه هلته کې سلمان ویرېدو مې ورګه چې د ابراهیم کارت پته راته ولګي نو اوس هغې بیان ورکو چې لکه دا چې اسرائیل چې دی دا د توسعې پسندي ده نو ته هلته ناستې ته نه خبره او ډاکټر اسرار صاحب د خدای وبخي هغه پوخا ویلو چې ګریټر اسرائیل د دې سوچ دی نو دا خبره چې لکه دا خبره خدا ده چې مونږ د دنیا ته راغلي د الله د خلیفه په حیثیت باندې نو دلته به همیشه مونږ به یو پیره ځو دا د پتر کا لکیر دی او یو بله د پتر لکیر دا دی چې اسلام به په دنیا باندې غالب کیږي که چا خوښ یې که چا خوښ نه او دریم دا دی چې یو جنگ به جوړیږي په هغې کې به د یهودیانو سره یو غټ جنګي دې ته ملحمة العظما ملحمة الکبرا او یا ارمیګاډان وي خو په حدیثو کې راغلي چې دا به دومره سخت جنګي او په دې کې به دومره مړي وشي د هغې مختصر چې کوم دغه دی یو سړي وي که 100 بچي نو 99 به پکې مړه شي دغه یو چې پاتې شي نو دې پسې بیا عیسی علیه السلام راشي ځان سره به بوځي دا دومره خو به پکې مړي وشي نو بیا یې په دې ځمکه باندې به دومره مړي پراته او دومره بدبویي به چې یو نفیس پرنده به یو مرغۍ به چې هغه به الوزي نو هغه به وایي چېرته پاک ځای وی چې زه پکې کېناستی نو پاک ځای به نه به په پرواز کې ستړي شي نو هغه به رارتاو شي نو مړه به شي دې ته وایي نو دا به یي ځکه چې حدیثو کې دا موږ ته ویلو چې دا به راځي او داسې به کېږي او بیا موږ ته دا هم ویلو چې دا دغه چې دی عیسی علیه السلام به راکوزیږي او هغه به په کوم ځای چې دمشق ذکر راغی نو د دمشق په مناره به راکوزیږي د هغې نه مخکې به د امام مهدي راغلی او د امام مهدي سره جګړې والا به دجالي نو تا کوشش دا دی چې ته چېرته د دجال په ګروپ کې نه شې ویره دجال نه به ځان څنګه بچ کوم وی دجال د دجل نه دی او دجل څه ته وایي دوکې ته وایي چې کله ته دوکه مارې یا دوکه کېږي نو بیا خطره ده چې ته به خرابېږي ځکه چې کم خلق او چې دوکه مارو جو هغه سو هغه 10% چې کړو هغه سړي نه څه نوم نه هغه خلقو نه چې ډېر شی مال والی ډبل شاه نو ډبل شاه په دغه کې هغه خلق راغلی و چې څوک په پیسو ډېر مین و نو هغه ته یې وایي چې ته 2000 روپۍ راکړې نو تاله به لږې ورځې پس 2500 زه درکړم
نو هغه زما یو ملګری و د دې ځای و، نو په دې هسپتال کې موږ راوړ کاو. ما ته یې ډاکټر صاحب موږ پکې لکه 2.5 ګټلې وې، نو هغه مې پکې هم ورکړې. دې ته دجل وایي، ځکه ته به پیسو مینې